فصل فی سریح والکنایه. وہ سری کنایت تو ذکر کی خجی حقیقت مجاز سری کنایه دا اقسام د لفظ مستعمل دي، یعنی لفظ په اعتبار د استعمال سره چې واخلي نو حقیقت هم ګرځي مجاز هم ګرځي، ځکه استعمال بیا په معنا موضوع کې حقیقت ته یا بغیر معنا موضوع کې مجاز ده. تا سری کنایه اقسام د لفظ دي، لفظ موضوع په اعتبار د استعمال سره مهمل نه ده مراد، ځکه مهمل خو متروک ته په استعمال کې نو استعمال چې وي یا به په معنا واضحه کې وي، بالکل ظاهره معنا وي. ظاهر معنا چاته وي؟ ظاهر معنا دې ته وي چې دا مرادي بلا تاویل و بلا تفسیر و بلا تخصیص، ته خپل مرادي نه تاویل ته ضرورت نه تخصیص ته ضرورت نه تاویل ته ضرورت نه تفسیر ته ضرورت، مزه ته ظاهر وي. لکه به ته اشتراط مزه ته خپل معنا ده خرڅول، اشتراط خپل معنا ده اخیستل، یا داسې نور امثال په ډېر ټکي دي کنه. ډوډۍ راوړه مزه سری ده کنه، اوبه راوړه دا سری ده، او یو کنایه ده نو دا یو سری ده یو کنایه ده. کنایه چاته وي؟ غوري سره دي مستتر ماناو چې معنا یې پټوي، نو چې معنا یې پټوي نو دا داسته لکه مجاز غیر متعارف. دا مجاز غیر متعارف چې وي دام کنایه غوندې ده، پټي مراد یې پټي، ځکه مجاز خو غیر متعارفي بیا نو چا ذهن ته دا معنا نه راځي. کنایه مرادم پټي، اوس کنایه مراد پټي دی وجه نیت ته ضرورت ده چې ته معنا مراد کیا کنایه کې نیت ته ضرورتي، بدون نیت دا نه صحیح کی، یا بدلالت الحال یا به شان نه اندازه لګیا چې دا معنا مراد ده. حال یعنی حال د استعمال چې تکړه د لفظ استعمال دي کنایه نو حال خو یې کنه، حال خو هر شي پاره. حال معنا وقوفی زمان والمکان، وقوفی زمان والمکان خو یې دغه زمانہ د مکان کې رجالی انور اسبابی هغه نه اندازه سړی ته لګي چې دا معنا مراد ده. لہذا حکم دی کنایه دا چې نیت سره بدای معتبري، اثری کې نیت ته ضرورت نشته. فضل فی سری والکنایه، اثری لفظ سری لفظ ده یکون المراد به ظاهرا چې مراد په دې سره ظاهری، ظاهر معنا چي ده چې نه تخصیص ته ضرورتي نه تفسیر ته ضرورتي نه تاویل ته ضرورتي. کقولی لکه دا کول دی کایل چې به تو ورسره ته وامثالی نور دنیا خبرې دي. و حکم دا ده انه یوجب ثبوت معناو چې دا واجبې ثبوت ته معنا بیا ای طریقین کانه من اخبار او نات او ندای. سری خدا نه ده کنه چې خامخ ودای کی هغه کی وی جمله خبریه وي، سری کې خدا نه ده، خو سری صرف هغه لفظ ده چې معنا یې ظاهره بلا تاویل او بلا تخصیص. دا جمله خبریه کی ٹھیک ده، نات کی ٹھیک ده، ندا کی صحیح ده، هر شي کې چې دا سری لفظ رااله بس معنا یې ظاهره ده. ځکه وایي حکم دې سری دا ده انه یوجب ثبوت معناو چې دا واجبې ثبوت ته معنا بی ای طریقین کنه چې پاره طریقې وي من اخبارین که جمله خبریه وي او ناتی او نداین یا ندای. ومن حکمی انه یستغنی عن نیته، حکم دا ده کنایه حکم دا ده چې دا مستغنی ده، نیت نه ده مستغنی ده. ولی ځکه دا عین لفظ څه ده دا که مکان معنی ده په ایجاب الحکم کې دا عین لفظ داسې ده لکه معنا چې بل احتمال نه بیا نه تخصیص و نه تاویل و نه تفسیر و بل احتمال نه، نو دا عین لفظ داسې لکه معنا. بیا چې لفظ عین داسې لکه معنا بیا لفظ خطا ذکر کړی ده نو معنا دې ذکر کړی ده، بیا چې معنا دې ذکر کړی ده فلا حاجت الا نیت، بیا نیت ته څه ضرورت ده. خلاص کړه. اوس کدا څه و چې دا کلام خپل ظاهر نه اوخته و محتمل ته اوخته و دا لفظ خلاص کړه. بیا هم ظاهر مراد ده
فيما بینه و بین الله ځکه لفظ خو سری ده خدای چې وجنا متکلم دا کلام اړولاو چې خارجي قرائنو په بنیاد دا د کلام اړولاو خپل موجب نه اړولاو هغه سری موجب چې انا اړولاو محتمل تا بیا نو ما بین و بین الله دا سدا چې دا واړه عبارت اړولاو د بل مراد اخر څه ده نو فی ما بین و بین الله ټیک ده ولیکن قضا ان نه ده ټیک قاضی چې قضا کوي په سری به حکم کوي چې دا لفظ سری ده ادا کای مقام دی عین معنا ده نو چې لفظ سری ده نو معنا سری ده چې معنا یاد کړی ده نو حکم به قاضی په دی باندې کوي ټیک ته فی ما بین و بین الله الله ارادونه خبر ده نو فی ما بین هو بین الله ټیک ده چې دا سری لفظ ویل ده په یو محتمل حمل کړی ده نو الله خو پته ده چې په دغه محتمل حمل کړی ده نو بیا ټیک ده فی ما بین و بین الله خو قضا اندانه ده صحیح قضا خو په ظاهر باندې ذکر ویله ومن حکمی انه یستغنی عن نیته حکم دا ده چې دا مستغنی ده نیت نه یا دا ثابتی کی بلا قصد بلا عزیمت خلاص را اوس یو سره الحمدلله وای الخلینه انت تالکون وته سری ده غلط څه ده ځکه ته الحمدلله ویله خدای انت تالکون ویله خو چون کې دا سری ده السری خو عین کای مکان معنا ده بل احتمال نشته بیا نه تخصیص نه تعویل هیڅ احتمال نشته نو دا لفظ عین دا سیده لکه معنا ده طلاقو نو طلاق واقع شي اگر کدا الحمدلله ویله دا ولا هذا قلنا بنا په دې مونږ وایو چې نیت نه استغنا ده نیت ته ضرورت نشته اذا قال الامراتی یسره خپل خزه ته وای انت طالقون یا ورته وای او طلقت کې دا مثال دی جمله خبریه ده انت طالقون ورته وای دا مثال دی نات ده یا ورته وای یا طالقو دا مثال دی ندا ده درې وړه کیسې وي چې دا سری په خپل معنا محمود لکه جمله خبریه کناتی ک بدلی چار شای جمله اسمیه یک او طلاق واقع نوابی طلاق او لم یعنی کله په دې انت طالقون سره طلاق نه تیا کوي نه ولی سری ده بیا سری لفظ عین معنا ده هونه ته اعتبار نشته وکذا لو قال لعبدي یو مولا د خپل غلام ته وای انت حر او حررتک او یا حر نو چې مولا غلام ته انت حر خو بس حر شکنه آزاد شه یا حررتک ورته یا حر ورته مثال دې نه ده نو بس حر خدغه خپل معنا ده لفظ کې مکان معنی ده بل احتمال نشته د تخصیص وغیرہ د تعویل یا زدا ذات ولا ذا كلنا ان التيمم يفيد الطهارة لان قوله سبحانه وتعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به اوس مونږ وایو چې تیمم طهارت فائدہ ورکړي مونږ مذهب دادا چې تیمم څه ده دا کې مقام دی او دس ده دا دی او دس نائب ده خدا دی او دس نائب چې دا تیمم ده پشان دی او دس اصل ده صرف دا ده چې نیت تیمم بکیا چې کله چې تیمم کینو نیت پکیا تیمم تا طهارت ته نیت نه ضروري چې ته طهارت ته نیت کې ځکه طهارت دا تیمم چې دا عین نائب دی او دستا او دس طهارت ته نو د طهارت ته نو دس کې طهارت نیت نه ضروري او دس نیت ضروري ده نو تیمم کې هم د طهارت نیت ضروري اصل د تیمم نیت ضروري ده چې تیمم ته نیت کې طهارت ته نیت باندې کوي ولی ځکه دا لفظ سری ده سری په خپل مراد کې حقیقت ده بلا تعویل بلا تخصیص دا تیمم په خپل حقیقت باندې محمول ده نیت میں ته ضرورت نشته په طهارت کې خالی نیت تیمم بکې لکه او دس کې نیت ته ضرورت نشته په طهارت کې نیت په دس تکې نو دا چون کې سری ده حقیقت ده مجاز نه ده به چې شای حقیقت خو په خپل معنا باندې محمولي نیت نه علاوه
لہذا مونږ وایو چې تیمم یفید الطهارة تا طهارت فائدہ ورکړي مطلقاً. دلیل څه ده؟ الله فرمایي ولکن یرید لیطهرکم، الله غواړي چې تاسو پاک کی. نو پته ولګی دا چې تیمم سره مقصود طهارت ده. دا لام دا غرض د تیمم یرید لیطهرکم. نو دا طهارت د لیطهرکم دا سری د په حصول د طهارت کې په تیمم سره چې تیمم سره طهارت حاصل شو مطلقاً. اوس چې تیمم سره طهارت مطلقاً حاصل شو، اوس ګوره او دس کینیت نه و ضروری طهارت پر د کینیت نه د ضروری طهارت پر یوا په یوا او د ډیر منځونه جایز دي. نو په یو تیمم هم ډیر منځونه جایز دي. دوا ا دې متوازی امامت صحیح ده متیممینو پارا متوازیینو پارا. نو د دې امامت هم صحیح ده متوازیینو پارا. ی متیمم امامت صحیح ده متوازیینو پارا. ځکه دا اصلي طهارت ته بیا الله ویلي دی لیطهرکم. تیمم مقصد طهارت ته، لکه او دس مقصد طهارت ته. او دس کې نیت نه و د کې نیت نشته. نیت پکې دی او دس طهارت نه و ضروري. داسې تیمم کې نیت طهارت نه ده ضروري. نو دا تیمم چونکه طهارت مطلق ته دی وجنه دا تفریعات شو چې په یو او د ډیر منځونه کیږي، په یو تیمم ډیر منځونه کیږي. او داس نه ماتيږي په مرور د وخت سره، تیمم نه ماتيږي په مرور د وخت سره. امامت ته متیمم متوضی پر جایز ده، لکه امامت ته متوضی متیمم پر جایز ده. ځکه ویلا ولا ذا کلنا بنا پدې چې سری معمول بها ده، سری په خپل واضح معنی ده، په غیبه باندې عمل کیا بلا تعویل بلا تخصیص. نو مونږ دل وجه وایو چې تیمم یفید الطهارة، لأن قوله تعالی ځکه دا قول دی رب سبحانه ولکن یرید لیطهرکم صریح فی حصول الطهارة به. دا خو صریح ده، یعنی دا تطهیر چې لیطهرکم نام دا دې معنا ده، معنا موضوع وې ده. دا چیز پر وځه ده د طهارت ازاله دي نجاست پر اثبات کی طهارت پر. نو نص صراحتن دا فائدہ کړه چې تیمم مطهر علی الاطلاق تا خلاص شو. کته بیانیت ولې ضروری ده؟ جواب دا چې نیت خو تیمم ته ضروری ده، طهارت ته نه ده ضروری. لکه او دس کې نیت او دس ته ضروری ده، طهارت ته نه ده ضروری. سریون فی حصول طهارت بی ولی شافعی فی قولان. امام شافعی سے په تیمم کې دوه خبرې دي. احدهما انه طهارت ضروریه والاخر انه ليس بطهارت بل هو ساتر للحدث. امام شافعی سے یو قول ده چې دا غچ ده تیمم دا طهارت ضروری ده. ضروری څه معنا؟ ضروری معنا ده دا شرعیت راغله ده، مشروع ګرځیدل ده شریعت کې لجهت ضرورت، ضرورت لوجنا. ځکه اصل خو بدی کنه طهارت پر اته شرعیت راغله ده لوجه د ضرورت نه راغله ده. ادا مسله ده چې و ضرورت ترتفع بفرض واحد، ضرورت پورته کیږي په فرض واحد سره، هم په یو فرض سره ضرورت پوره کیږي. ا فرض اخر ابل ضرورت ده، ا دوم ضرورت ده. نو تیمم الله مشروع لیز ضرورت، دا ضرورت ضروریت، دا طهارت ضروریت. ان دا الله مشروع کړه دا ضرورت لوجنه. ضرورت دا مرتفع کیږي په فرض واحد سره، چې یو فرض پادا کې نو ضرورت ته پوره شي، نو بل ضرورت نه پوره کیږي، او بل ضرورت نه پورته کیږي ور سره. یو یا دا دوم مزنه شي پکوای یو خبره. بل دا قبل الوقت نه شي کوای، ځکه قبل الوقت خو ضرورت نشته. بیا چې قبل الوقت ضرورت نشته نو تیمم نشي کوای. ټیک ته نوافل کولای شي ور سره، دا د فرض تابع دي، ا مستقل حکم نه لري. مونږ چې وایو مونږ وایو الله فرمایي فلم تجدوا مان فتيمموا. الله خدا سی وی چې کوبره فتيمموا،
سیدن طیبا. او بیا الله فرمایي لکن یرید لطهرکم. نو ګوره دا څه ده چې فإن لم تجدوا ماء کو بنوي فتيمموا، نو دا خلیفہ دی وګورشه. قاعده دا ده چې حکم د خلیفہ حکم دی اصلي وجودن و عدمن، حکم د خلاف حکم دی اصلي وجودن و عدمن، یعنی وجود دی اصل کې چې کوم فائدہ ای او خلیفہ کې وي، چې په ادم دی اصل کې کوم نقایص او په ادم دی خلیفہ کې وي، دې ته خلاف وای. نو الله ویلی دی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، نو دا تیمم د خلیفہ کې وبونه کنه. قاعده په خلیفہ کې دا ده چې دا د اصل کوم مخلي وجودن عدمن. نو اصل چونکه دی وبو او دس دا ده چې قبلا وخت سیدا یو فر سره ډیر فرضونه پادا کیږي، نوافل په سیدی فرائض په سیدی. نو کوم د خلیفہ هم داشه چې قبل الوقت هم سیدا یو مس پادا کیږي، دو پادا کیږي، ډیر پادا کیږي. امامت متوزیله کا سیدا، امامت متیمم هم سیدا. الکه امامت متوزی متیممون پر سیدا، امامت متیمم متوزیین پر سیدا. دا بنا په دغه اصل باندې چې چونکه دا د خلیفہ دا د اصل او داس خلیفہ حکم د اصل کوي په اعتبار د وجود سره، په اعتبار د ادم سره. نو چې او د سره دا کارونه کیږي نو په دې سره کیږي. دا وای ولی شافعی فی قولانی، مشافعی څه دوه قول دي او دا یو قول دا ده انه طهارت ضرورت. دا طهارت ته خدا ثابت تلوي د ضرورت شرعی نه، ضرورت په یو پوره کیږي. والاخر بل دلیل دا ده انه ليس بطهارتین، چې دا سره طهارت دانه بل وساتن للحدث. دا خو حدث پټون قاعده مزیل نه ده، یعنی یو دستا ازاله د نجاست کوي، نجاست حقیقی درې کوي، نجاست حکمی درې کوي چې بیا ودسی ده. اته تیمم چې دا نه طهارت، دا نه ده مزیل چې زوال د نجاست راوړي، بلکې دا ساتر للحدث. دا غ بیا ودس خدای ده مخکې بیا ودس او تیمم مخکې ده بیا ودس ده، خو په بیا ودسی باندې لپاسه چادر پروت ده. نو دا ساتر للحدث، د سره ازاله د حدث راغلی نه ده، بیا چې حدث نه ده راغلی، لہذا پرویت کې وبو سره تیمم ساکت شو، هغه څه ده بیا ودس ده. یو اچونکې دا ساتر للحدث ده او دا اصلي طهارت نه ده، دل وجنه قبل الوقت نه ده صحیح، ځکه دا خو ساتیر ده کنه بیا د سی پاره ضرورت له وجنه موږ دا ساتیر ګرځولای ده، لہذا قبل الوقت دا ټیک نه ده. ولی ځکه قبل الوقت خو حدث نشته، نو ساتیر نشته کنه، حدث خو پس متوجه کیږي بیا د سی چې کله وخت داخل شو اوس په پته لګي چې ته بیا د سی مسکیږي کنه کیږي. نو حدث قبل الوقت نشته، نو ساتیر قبل الوقت نشته، لہذا قبل الوقت تیمم نه ده ټیک. حدث بعد الوقت راځي چې کله وخت داخل شي مازیګر اوس حدث متحقق ده، اوس په تیمم متحقق کیږي. ځکه ویل انه ليس بطهارت، دا طهارت نه ده بلکې دا ساتیر للحدث ده. ولا هذا يخرج المسائل بنا په دې باندې تفریقی کې ډېر مسلې په دوه مذهبونو من جوازي قبل الوقت. مونږ وايي تیمم قبل الوقت جایز ده، ولی لکه طهارت ته بیا عین طهارت ته خلیفہ دې طهارت ته الله ویلي دي لکه یرید لطهرکم، تیمم ته طهارت ویلي دي. نو خدای طهارت شو، نه چې طهارت شو نو قبل الوقت ټیک تا، بعد الوقت ټیک تا. واداء الفرضین دو فرض پادا کیږي، ولی طهارت شو بیا یو او بنتیم موالین په یو تیمم سره و امامت المتیمم للمتوضئین، امامت متیمم متوضئین پر ټیک تا، ځکه طهارت تا ساتیر خو نه ده. الله طهارت ورته ویلي ساتیر څنګه ده. وجوازي بدون خوف تلف النفس او العزو بالوضوء وجوازي للعيد والجنازه. اجائز ده تیمم به د خوف تلف النفس نه موږ مسلک دار چې کوم مثلا تاسو داس کې یو خدای چې نفس ته هلاکیږي
یا د عزو هلاکیږي بیا خو بهرحال تیمم ده خو که نفس نه هلاکېده خو بیماری راتله عزو ده نه هلاکېده خو بیماری راتله تکلیف وو بیماری راتله نو بیا تیمم ټیک ده دا صحیح ده ولې خو دا طهارت ده که نه لکه اودس طهارت ده نو دا خو د اصل حکم اخلي دی وجه دا ټیک ده او چونکې امام شافعي څه فرمایي چې دا خو ساتیر ده اصل کې طهارت ده نه لہذا پسه ټیک کېدای شي چې نفس خطرې کې وي یا د عزو خطرې کې مې پسه دا ټیک ده او که دا طهارت بیا خو ټیک وو که نفس خطرې کې نه بیا ټیک وو که نفس هلاکېدی نه بیا ټیک وو که عزو نه هلاکېدی بیا ټیک وو خو چونکې دا خو ساتیر ده او اصل طهارت ده نه نو چې خوف ته نفس نه چې هلاکیږي خوف ته عزو نه ده جایز دا ګورئ وجواز بدون خوف تلفی نفس اجائز ده تیمم به د خوف ته تبعی د نفس نه یا د عزو نه بیر وجوب پاودا سره وجواز للید اجائز ده تیمم عید پر مونږ په مذهب ځکه مونږ د په مذهب باندې عید موز د په مذهب باندې د تیمم نه ده جایز عید پر ولې نه جایز ځکه د په قضا شته ده نه عید موز ما کوا قضا لري کنه جنازه پر قضا شته ده نو میا کوا قضا شته ده چې قضا شته ده نو د په باندې تیمم نه ده ټیک مونږ په باندې تیمم صحیح ده جایز ده ولې د عید موز ده عید موز خلیفہ نشته قضا نه کیږي جنازه قضا نه کیږي نو دا تیمم جایز ده عید پر جایز ده جنازه پر جایز ده وجوازی بنیتی طهارت پنیتی طهارت سره والکنایه یمستتر معنا هو حاجی بس